د جاج چینل محترم اوریدونکو سید شهرزاد شاه ستاسو په خدمت کې د نن ورځې د تجزیه او تبصرې سره حاضر دی. دوستانو ځینې خلک دا وایي چې جنرال فیض حمید چې د پاکستان د آی اس آی پخوانی چیف د پیښور کور کمانډر هم پاتې شوی دی، ډي جی سی هم پاتې شوی دی، وایي چې د هغه باب بند شوی دی ځکه چې هغه کورټ مارشل شوی دی، هغه ته سزا ورکول شوې ده او د 14 کالو لپاره هغه جیل ته لیږلی شوی دی. جنرال فیض حمید د پیښور کور کمانډر پاتې شوی دی، لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل د آی اس آی چیف پاتې شوی دی. تر اوسه پورې په پاکستان کې د آی اس آی یو چیف هم داسې نه دی تیر شوی. د آی اس آی کومه محکمه چې په پاکستان کې جوړه شوې ده خفیه ایجنسي دا په 1948 میلادي کال کې جوړه شوې وه، خو تر اوسه پورې د دې یو چیف ته هم سزا نه ورکول شوې. جنرال فیض حمید لومبې د دې مشر و چې هغه ته سزا ورکول شو، په هغه باندې ډېر سنګین الزامات و چې هغه په فوج کې د بغاوت کوشش کړی دی، هغه په سیاسي سرګرمو کې خپل اختیارات ناجایز استعمال کړي دي، هغه د خلکو نه پیسې والی دي، د خلکو نه ځمکې والی دي، نور هم په هغه باندې ډېر سنګین الزامات شته. خو ډېر خلک دا وایي چې جنرال فیض حمید کورټ مارشل شو او جنرال فیض حمید جیل ته لاړه او د هغه باب بند شو. نو زه تاسو سره نن دا خبره کوم چې جنرال فیض حمید باب بند نه دی. جنرال فیض حمید چې کوم باقیات پرېښي دي هغه د پاکستان په ادارو کې اوس مکمل توګه باندې فعال دي، که خصوصا دا په سند کې هم شته، په پنجاب کې هم شته، په بلوچستان کې هم شته، خو که خصوصا زه د خیبر پښتونخوا ذکر وکړم نو په خیبر پښتونخوا کې اوس هم چې په کوم ځای کې الیکشن کیږي نو هغه د خیبر پښتونخوا هغه کسان مینج کوي کوم چې جنرال فیض حمید پرکټیان دي یا د هغوی باقیات په ورته زه ووایم. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا بیروکراسي چې کومه د سیول بیروکراسي د چیف سیکرټري نه چې کومه شروع کیږي او لاندې بیا د پټواري پورې رارسي، دا ټول چې کوم دی په دې کې د جنرال فیض حمید باقیات ناست دي. دغه شان پولیس چې کله د آی جی پي نه شروع کیږي او لاندې سپۍ پورې رارسي نو په دې کې د جنرال فیض حمید 80% باقیات ناست دي او هم د هغه په ایجنډا باندې روان دي. دغه شان چې کومې وفاقي ادارې په خیبر پښتونخوا کې کار کوي د پښتونخوا تر حده پورې هغه هم د جنرال فیض حمید او د هغه د باقیاتو تر اثر لاندې دي او د هغوی په لاس باندې دلته اهمې فیصلې کیږي. او دغه شان صوبایي محکمې نور هم شته، لکه صحت محکمه شوه، تعلیم محکمه شوه، دا 29 محکمې دي. په دې 29 محکمو کې د جنرال فیض حمید دومره باقیات پاتې دي د ای سی ګانو، ډي سی ګانو، سیکرټرانو نه واخله تر ډېرو اهمو عهدو پورې چې هغوی اوس هم د جنرال فیض حمید په ایجنډا باندې روان دي. اوس تاسو به وایئ چې لکه دا څنګه مملکت ته یا دا څنګه ریاست ته چې په دې کې دا لوبه روانه ده، خو په دې کې دوه خبرې کیدی شي. لومبۍ خبره خو دا کیدی شي چې د پاکستان وفاقي حکومت کمزور دی یا د پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه به موږ د ووایو چې په دې لړ کې ناتوانه دی، او یا به دویمه خبره دی چې دا کوم سرکش عناصر اوس هم د جنرال فیض حمید په ایجنډا باندې روان دي نو کیدی شي په دوی باندې د فیلډ مارشل سید عاصم منیر او یا د پاکستان د وفاقي حکومت وس نه رسي. په دې دوه کې یوه خبره کیدی شي. لکه څنګه داسې کیدی شي چې یو داسې سړی چې هغه سزا شوی دی او هغه جیل کې پروت دی او د هغه باقیات په مختلفو محکمو کې اوس هم په اعلی عهدو باندې ناست دي او هم هغه شان فیصلې کوي کوم چې ورته د جنرال فیض حمید پرکټیان وایي، هم هغه شان فیصلې به په خیبر پښتونخوا کې کیږي، په بیروکراسۍ کې هم کیږي، په پولیس کې هم کیږي، په صحت کې هم کیږي، په تعلیم کې کیږي. ما تاسو ته ووایي 29 محکمې دي او هم هغه فیصلې کیږي چې کله به جنرال فیض حمید د پیښور کور کمانډر او څنګه فیصلې به کېدې او د هغه په خوښه به کېدې، اوس هم په خیبر پښتونخوا کې هم هغه فیصلې کیږي لکه کومې به چې د جنرال فیض حمید په خوښه کېدې. په دې کې د صوبایي حکومت هم دونه کردار نشته ځکه چې صوبایي حکومت په دې وخت کې د خیبر پښتونخوا یو بې اختیار حکومت په ورته زه ووایم، خو دا کوم چې جنرال فیض حمید ورته کوم باقیات پرېښي دي نو هغوی د صوبایي حکومت اډانې جوړې شوي دي، د هغوی ډانګورۍ دي او هغوی د صوبایي حکومت چلوي. ورته وایي چې تاسو غم مه کوئ، که جنرال فیض حمید لاړه نو موږ دلته موجود یو په مختلفو شکلونو کې او موږ به تاسو چلو او چې تاسو کوم حکم موږ ته کوئ هغه به موږ په هره طریقه باندې برابرو. ان تر دې چې په خیبر پښتونخوا کې کوم وفاقي ادارې دي نو په هغې کې هم د جنرال فیض حمید د باقیاتو خبره چلیږي او په هغې کې هم د وفاقي حکومت او په هغې کې هم د فوج د مرکزی قیادت خبره چې کومه ده نو هغه پکې څوک نه اوري یا نه اورول کیږي یا په مختلفو طریقو باندې د هغې نه خلک یا په یو اړخ باندې ځي یا په بل اړخ باندې ځي.
خو هغه ځای ته خبره رسي چې کوم ځای کې د جنرال فیض حمید باقیات غواړي چې یاره دا کار دې داسې وشي او دا کار دې داسې وشي. نو دا نننۍ تبصره وه، تاسو د جاج چینل نه واورېده انشاءالله تعالی چې سبا 10 بجې به په جاج چینل باندې د خبري نړۍ پروګرام سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه دمه شهرزاد شاه له اجازت ورکړئ. د الله په امان.